الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. محترم رور پختنه کړي دا چې بعضی خلک کوي چې هغه چاړو چې پاغي پس لاس کې د ربړي د لرګي لاس کې نه نو پاغي باندې ذبح وغیرہ نه کیږي، پاغي باندې تساروي وغیرہ نشي ذبح کولی. نه دا خبره د بعضی خلکو سره غلطه ده. ګوره امام ابن ماجه رحمت الله علی په کتاب الذبائح کې حدیث راوړی دی، حدیث نمبر دی 3178. دا رافع بن خدیج رضی الله تعالی عنہ وی كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقلت يا رسول الله إنا نكون في المغازي فلا يكون معنا مدن. وی موږ د نبی صلی الله علیه وسلم سره په سفر کیو، وی موږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د دې مسلې د وضاحت تپوسو کو چې د الله رسول کله چې موږ په غزواتو کې په جهادونو کې نو فلا یکون معنا مدن، نو زمونږ سره چاړه وغیرہ نه، نو موږ چې ساروی یا سسیز یا خکار وغیرہ کو څه ذبح کو نو په څه به ذبح کو څه بکو، چاړه خو زمونږ سره نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ما انهر الدم وذکر اسم الله علیه فکل. کله چې تاسو د دغه سیز نه د دغه ساروی وغیرہ نه یا د ښکار سیز نه وینه او بیاوي، کا په اره طریقه باندې، کاغه په تیر کانی باندې او کاغه په نیزه باندې او کاغه یو بل داسې تیر سیزي خو چې وینه ور سره او بیږي او غرغونه کټ شي او پاغي د الله نوم واغستل شي فکل، نو هغه خوري. خو غیر السن والظفر فإن السن عزم والظفر مد الحبشه. خو ما سیوا په نوکانو باندې او په غاخونو باندې په دې باندې به یو شیز نه ذبح کوي، ځکه نوکان چې کوم دي نو دا د الله نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل دا اډوکې دی، او ظفر چې کوم دی دا غاخونه چې کوم دي نو دا اډوکې دی، او ظفر نوکان چې کوم دي نو دا د حبشانو خلکو چړې دي، نو په دې به نه کوي. نو ګوره دلته د صحابي صفات اپوس کړي چې موږ سره چاړه نه، موږ به خکار په څه شیز باندې ذبح کوو. د الله نبی ورته بس د دې وینه بیول دي، د غرغونه کټ کول دي، کا پاره طریقه باندې او د الله نوم په اغستل دي، بس دا خوري. نو بیا چې چاړه یو هغې پسې د اگر لاس کې وغیره یا د مصالی او یا د لرګي او کدار سي، خو چې ته په ساروی ذبح کولې شي په دې ذبح جایز در دې نه هیڅ چا منع وغیرہ چې کوم دی هغه نه ده کړي. صرف دومره ده چې دا لاس کې ورپسې مضبوطی نو دا لږ نیول بیا آسان انسان ته تکلیف نه ورګي، ځکه حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای اذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. کله چې تاسو د چانه قصاص اخلي په خسته طریقه خپل قصاص اخلي، او چې کله ساروی ذبح کوي نو په خسته طریقه باندې ذبح کوي. نو چې کله چاړه صحیح نو تا ته هم تکلیف نه یو دي ساروی ته هم تکلیف نه. دا الله نبی صلی الله علیه وسلم به فرمایل وليحد احدکم شفره، کله چې ساروی ذبح کوي نو چاړه ورته تیره ساتي، او وليرح ذبیحته، او دی کم ساروی چې ذبح کوي نو هغې ته راحت او سکون ورکوي، تکلیف په ډېر مه تېروئ. نو چې څومره چاړه ښه او تیزه او تې نیولې صحیح شي نو فایده پکې ډېره ده. او باقي که داسې حالت راشي چې یو انسان سره چاړه ده او هغې کې اډو له لاس کې شته دی نو دی په ذبح کولی شي جایز ده، په تیره کاڼي باندې د یو شي ذبح کو صحیح دی چې وینه دې ته وبیول او بسم الله دې په وویله، په نیزه وغیره په بل سیس دا ذبح چې کوم دی دا جایز ښه. والله اعلم. هذا بالله التوفیق.